الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران پس د سورة بقره نه ده او په نزول کې پس د سورة انفال نه ده. الف لام میم. الله پویږي پاسل مطلب د دې. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله غزاد ته چې نشته بل حاجت روا بغیر د دنا، همیشه ژوند دی. القیوم او انتظام کوي د ټول عالم. نزل عليك الكتاب بالحق. نازل کړی دی تا باندې دا قرآن چې حق سرګن شي دنیا کې. مصدقا لما بین یدیه. دا قرآن تصدیق کوي دا غي ټولو کتابونو چې مخکې د نه دي. وانزل التوراة والانجیل من قبل. او نازل کړی الله تورات او انجیل مخکې دی قرآن نه. هدل للناس د پاره د هدایت خلقو. وانزل الفرقان. او نازل کړی دی الله هر کتاب د پاره د فرق او پمیند حق او د باطل کې. ان الذين كفروا بآيات الله. بشکا کسان چې کفر او انکار کوي د الله د آیاتونو نه، لهم عذاب شدید. دې د پاره عذاب دی ډیر سخت. والله عزیز ذو انتقام. او الله زبردست دی او بدل غستون کې. ان الله لا يخفى عليه شيء. بشک الله چې دې نه پټيږي په د باندې هیڅ یو شی، نه بزمکه کې او نه پاسمان کې. هو الذي يصوركم في الارحام. الله غزاد ته چې شکل درکې تاسو لرا پګېړو د میندو کې. کیف یشاء سرنګي چې خو خیشي. لا اله الا هو العزيز الحكيم. نشته دی بل کارساز او حاجت روا مگر یو الله دی، زبردست او حکمت والا. هو الذي انزل عليك الكتاب. الله ذات ته چې نازل کړي تا باندې دا قرآن. منه آیات محکمات. بعضی د دې قرآن آیاتونه دي واضحه په خپل معنا کې. هن الكتاب. چې دا اصل مقصد د قرآن دی. واخر متشابهات. او نور آیاتونه غدي چې پټ دي په خپل معنا کې. فاما الذين في قلوبهم زيغ. پس هغه کسان چې کاږدي زړونه د دي. فيتبعون. پس هغه لګیا کیږي او رواني ما تشابه منه. هغه آیاتونو پسې چې معلومه نه ده معنا داغي. ابتغاء الفتنه. د پاره د لټولو د گمراهۍ. وابتغاء تاویله. او د پاره د معلومولو د مطلب داغي. وما يعلم تاویله. او نه پويږي په مطلب د دغه آیاتونو الا الله. مگر صرف الله به پويږي. والراسخون في العلم يقولون. او هغه چې مضبوط دي په علم کې ناغي وای آمنا به. مونږ یقین کړی دی په دې آیاتونو باندې. کل من عند ربنا. چې دا ټول د طرفه د رب زمونږ نه دي.
وما يذكر الا اولو الالباب. او نصیحت ناخلی د قرآن نه مگر عقل من خلق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وای په دعا کې چې اے رب زمونږ زړونه مکه گئی پس داغي چې تا مونږ ته هدایت کړې صحیح لارې. وهب لنا من لدنک رحمه. او راکې مونږ لا د خپل طرف نه استقامت په دین باندې. انک انت الوهاب. بیشک ته بخشش کوونکی. ربنا اے رب زمونږه انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. تو جمع کوونکی خلق لرا اگر ورځې د قیامت ته چې نشته شک پاږي کې. ان الله لا يخلف الميعاد. بیشک الله خلاف نه کوي د خپل وعده. ان الذين كفروا. بیشک کسان چې کفر وکړو لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. لری بنکی د دینه دا ډیر مالونه د دی او اولاد د دی من الله شیئا. عذاب د الله زرهم. اولئک هم وقود النار. او دا کسان خشاک د اور دی. کدأب آل فرعون. حال د دی پشان د حال فرعونیانو دی. والذین من قبلهم. او کسان کافران چې مخکې دینو کذبوا بآیاتنا. ټولو دروغجن کړل آیاتونه زمونږه. فاخذهم الله بذنوبهم. پس اونیول الله دی لرا په سبب د خپل ګناهونو. والله شدید العقاب. او الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. قل للذین کفروا. وای پیغمبره هغه کسانو ته چې کافران دي ستا مقابله کې ستغلبون. چې اے کافرانو تاسو به کمزوري شئ په دې دنیا کې. وتحشرون الى جهنم. بیا به ټول جمع کړئ شئ جهنم ته په قیامت کې. وبئس المهاد. اډیر بد دی زیدو سي دوستاسو. قد کان لکم آیت. یقینا وستیر شو استاسو د پاره یو لوی عبرت. فی فئتین التقطا. باغی دو لخکرو کې چې مخامخ شوي وي. فئتن تقاتلو فی سبیل الله. یو لخکر د مسلمانانو چې جنگ یې کو د الله په لار کې. و اخرى کافرتن. او بل ډله وا چې کافرانو يرونهم مثلهم. لیدل بدی یو بل لرا د ځان په دوه عمره. رأی العین. په خپل سترګو باندې. والله يؤيد بنصره من يشاء. او الله مضبوطی په خپل مدد سره څوک چې غواړي. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. یقینا په دې واقعیا کې ډیر لوی عبرت ده او د پاره د عقلمند خلقو. زینا للناس حب الشهوات. خسته کړی شوی دی د خلقو ته محبت داغي خوږو سيزونو د دنیا. من النساء چې خزیدي والبنین زامن دي والقناطیر المقنطره. او خزانی دي ډکه ډکه. من الذهب. د سرو زرو والفضه او د سپینو زرو. والخيل المسومه. او اسونه دي نشاندار مزیدار. والانعام. او ساروی دي. والحرث فصلون دي.
ذالک متاع الحیات الدنیا، دا ټول فائدہ ده د دې ژوند د دنیا صرف. والله عنده حسن المآب، او الله چې دی دا غسر ډیر خیسته زید اوسېدو دی. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، وایتی تا چې خبر کم تاسو په ډیر بهتر سره د دغه دنیا د خواهشاتو نه. للذین اتقوا، خدای چا د پاره چې ځان ساتلی د محبت د دنیا نه. عند ربهم، د خپل رب سره جنات باغونه دي، تجری من تحتها الانهار، چې بهیږي بلاندې دونو داغې نه نهرونه. خالدین فیها، همیشه به په دې کې. وازواج مطهرة، او بیبیان دي د جنت صفا او سترا. ورضوان من الله، او رضامندیا د الله د طرفنا. الله بصیر بالعباد، او الله ډیر خلیدون کې دی په خپل بندیانو. الذین، دا متقیان هغه کسان دي، یقولون چې وایي په دعا کې ربنا ای رب زمونږه، اننا آمنا، بشکه چې مونږه خو ایمان راوړی دی. فاغفر لنا ذنوبنا، نو بخنه کې مونږ ته زمونږ د ګناهونو. وقنا عذاب النار، او بچ کې مونږ د عذاب د جهنم نه. الصابرین، دی صبر کوونکي دي په هر سخته کې. والصادقین، او رښتیا ویونکي دي په هر معامله کې. والقانتین، او عاجزي کوونکي دي. والمنفقین، او خرج کوونکي دي د الله په لار کې. والمستغفرین بالاسحار، او استغفار کوونکي دي په وخت د سحر کې. شهد الله، الله گواہی کړی دا د خپل توحید. انه شاندار لا اله الا هو، چې نشته بل حاجت روا بغیر د دنا. والملائکتو، او ملائکم گواہی کړی دا. اولو العلم، او څومره چې په دنیا کې د علم خاوندان دي. قائما بالقسط، الله په دې گواهی کې ډېر په انصاف دی. لا اله الا هو العزیز الحکیم، هغه دا چې نشته بل لایق د عبادت مگر یو الله دی، زبردست او حکمت والا. ان الدین عند الله الاسلام، بشک دین چې الله ته مقبول دی د الله په نسبت دی توحید دی. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، او مخالفت نه دی کړی د دې توحید مگر هغه کسانو چې ورکړی شوی دی هغه ته کتاب. الا من بعد ما جاءهم العلم، دا پس دا غینا چې راغی دی ته علم. بغیم بینهم، د دوجې د ضدنا په خپل مینځ کې. ومن یکفر بآیات الله، او هغه څوک چې کفر کوي په دې آیاتونو د الله باندې. فإن الله سریع الحساب، نو بېشک الله به ډېر زر حساب کوونکی د ده سره. فإن حاجوک، که چېرې دوی جګړې کوي تا سره پیغمبره، فقل ووایه ورته اسلمت وجهي لله، ما خو حواله کړی دی خپل ځان الله ته. ومن اتبعن، او هغه چا چې زما ملګري دي. وقل للذین اوتوا الکتاب، ووایه کسانو ته چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب، اهل کتاب دي. والامیین، او د عرب قوم ته هم. اسلمتم، ای تاسو اسلام قبلوئ. فإن اسلموا، کچری قبول یې که اسلام او توحید.
فقد اهتدوا نو پس دیم صحیح لار اومونتا وین تولو او کچر انکار کئی فینما علیک البلاغ نو تمغم جن کیگا زکا پتا باندې رسول دی والله بصیر بالعباد او الله ویني خپل بندیانو